چې ستاسو د چا کاروبار بندي، روزګار منډی، دکان بندي، چا بند کړي او حقیقت کې جادو پې شوي، تاسو زما نمبر به واتساپ ته واړوئ، ما ته به میسج خالي وکړئ. د هغې دپاره د خلاصي دپاره به طریقه کار زه هر مسلمان ورور ته بغیر د څه عوض نه، بغیر د څه شکرانې نه د الله د رضا دپاره راولېږم. 24 غنټې کې منډی، دکان، کاروبار بندیز به ختمیږي، کولاویږي به. او غټه اجازه چې کوم د جادو، د منتر، د کوډو، د بندیزونو دا نو هغې دپاره ملاقات ضروري دی چې هغه بیا تاسو ته زه مکمل اجازت درکړم. اب هم د الله د رضا دپاره. بله خبره دا ده چې اختا شامل حق صاحب ووایي چې یاره عاملان وایي چې موږ سره جنات دي یا موږ داسې کوو یا هغسې کوو. د هغې جواب زما دا دی، زمونږ چې څومره فارغ شده فارغ التحصیل علما دي یا او بل دا چې دم دواکار څومره علما کوي، تاسو وګورئ هغه به دیوبندي علما کرام دغه دیوبند عقایدو والی. نو دې کې کوم چې فارغ التحصیل علما کرام حضرات دي هغوی دم دوا اکثریت سره کوي. خو تاسو ما ته وښایئ یو سندافته عالم یا د جومات یو پیش امام یا یو صحیح د قرآن حافظ، هغه به چاته دا نه ویلي چې ما جنات تابع کړي یا ما سره دیوان دي یا پیریان دي یا نورې نخرې دي. هغه به هیڅ کلم دا ثبوت څوک پیش نه کړي چې یو عالم دین په صحیح طریقه عالم وي او هغه عملیات کوي، نو هغه دا دعوه او دا خبره نه کوي. زه مسلمانانو ورونو ته دا خواست کوم، ټول پاکستان مسلمانان زما رونه دي، بلکې د ټولې دنیا امت مسلمه ټول رونه دي. حدیث پاک کې راغلي، زه ته دا خواست کوم که مشران پکې سپینګیري ای ته مؤدبانه التماس کوم چې تاسو کله د خپلو مشکلاتو دپاره، د خپلو بندیزونو کولاوېدو دپاره عامل له ورځئ چې زه دم دوا باندې علاج کوم. دا مهرباني وکړئ تاسو چې تاسو کم از کم دغه عامل له کم له ورځئ د هغه تپوس کوو چې آیا دا عالم دی که جاهل دی. بغیر علم عامل له هیڅ کله مه ورځئ. ولې دغه بې علم عاملان چې کوم دي، دې نه د قرآن قدر پیژني، نه عزت پیژني او نه په قرآن پوهېږي، د خپل مونځ او دس نه نی خبر. هغه یو باقاعده بورډ لګولي یا پردې لګولي چې زما آخر عملیات یم، الان کې که تپوس ته وکړې خپل مونځ هم نه ورځي. نو خبره دا ده چې زمونږ عوامو له دا پکار چې د قرآن د احترام برقرار ساتلو دپاره، د الله تعالی د شان ساتلو دپاره، د حضور پاک د لوی رسالت نبوت ته تحفظ دپاره دی څه به کوي، دی به چې عامل له ورځي، عالم له ورځي، مهرباني وکړئ عالم له ورځي چې هغه دا یو دارالعلوم نه د یو اسلامي 0316 97 61 414 مدرسې مرکز نه فارغ شده عالم وي، سندافته هغه له ورځئ، نو هغه به تاسو هغه د قرآن قدر پیژني، عزت پیژني، په طریقه به تاسو له څنګه چې زمونږ د دیوبند اکابر علما کرامو د قرآن نه د روحاني علاجونو تصنیفات کړي دي، هغې په رڼا کې به تاسو ته هغه عالم کار کوي، نو ستاسو ته به الله شفا هم درکوي. نو زه دا وایم چې عوام د هغه عامل له نه ورځي چې هغه غیر عالم دی، جاهل مطلق دی، جاهل دی، یا پخوا مصري و یا ګلکارو یا ترکانو یا دیاړیمارو، اوس هغه بورډ لګولی چې زما آخر عملیات یم، دا ټول بکواس دی. نو مهرباني وکړئ خلکو ته پکار دي چې عالم دین له ورځي، نو هغه به صحیح مشوره ورکوي. او چې ته یو جاهل ته ورشي چې هغه ځان ته عامل وي، ابه تا ته د قرآن آیات لیکي، حدیث په لیکي چې دا ته مثال په طور لار کې خخ کاغه، خو په دې په قدر او عزت نه پوهېږي، یا دا ته ونه کې واچو ابه راپروزي سبا ګنده ناله او خټو ته به ورسي. نو د قرآن د عزت احترام د برقرار ساتلو دپاره تاسو مهرباني وکړئ، تاسو عالم دین له ورځئ چې هغه تاسو له صحیح مشوره درکوي، صحیح وظیفه درکوي او هغې باندې تاسو عمل کوئ، الله به تاسو له شفا هم درکوي. ماشاءالله الله مو ډېر زیات عزت وکړي چې تاسو دا ډېرې زیاتې اهم خبرې د خلکو لره مخامخ کې. خو دا د جي مونږ اکثر د داسې پیرانو خلاف کو چرته ویډیو وکړو چې کوم باندې باقاعده مونږ سره ثبوتونه پراتی چې دی غلط کار کوي، دا غي باوجود هم دا خلک بیا غ پیر باندې سیوا شي. نو مونږ د خلکو چل نه راځي جی چې دی ته مونږ کومه لاره وښایو، دا غلطي څنګه را ثابت کو د دې پیرو چې هغه د خلکو ته ښکاري دی نه ځي. دا د اختشام الحق صاحب چې د خلکو عقاید هم د خلکو خراب کړي. نن د یو سړي په الله یقین نشته، په رسول الله یقین نشته، همدغه عاملانو
ناپوه حاملانو نه ورځي چې دی به زما مسله حل کوي. نو زه عوامو ته دا خواست کوم چې د خپل ایمان او د اسلام خیال وساتئ او چې بالکل تا ته ثبوت سره دا معلومات نه چې دا عالم دی او که نه دی، نو بې علمه عاملانو ته مهرباني وکړئ مه ورځئ. باقي دا ډرامې او دا دعوې هغه عامل کوي چې هغه قرآن او حدیث نه دی خبره. چې کوم چې قرآن ویلې، حدیث ویلې، تفسیر یې کړی، دوره حدیث یې کړی، هغه دا دعوه کله وکړه چې ما سره جنات دي او ما تابع کړي لس دي او شل دي. که هغه دا دعوه کوي نو ما ته ثابته کوي دا دعوه دی نشته د علماو. ماشاءالله ماشاءالله. او دویمه خبره دا جی ما تجمل شاه صاحب نه ویډیو کړې وه سروازې مخکې چې ډیر زیات خلکو دی ته د شپې فونونه کوي، د ماښام د سهار نه. نو مهرباني وکړئ دا ویډیو صرف د دې مقصد دپاره مو دوباره وکړه کو د چام خپل حاجات نو پیر صاحب د چا نه مطالبه نه کوي، د پیسو دپاره بالکل چاته مشوره به نه ورکوي. بالکل د الله رضا به درته په واتساپ باندې مشوره هم درکوي، دم درود هم به درته ښیي او چې څه عمل دی هغه به د الله رضا درته ښیي انشاءالله. مهرباني وکړئ چې د سهار 9 بجو نه 9 بجو نه والې تر مازدیګره پورې تاسو دوی سره کو په واتساپ باندې رابطه کوئ، تاسو له به جواب میلاویږي انشاءالله. او ډایرکټ فون هم مه کوئ جي، واتساپ باندې رابطه ساتئ ځکه تاسو ته به خپل حل ملاویږي انشاءالله انشاءالله. نو ګوري د بل مسلمان حق هم په هغه ټایم کې ووالي شي ځکه چې ډېر زیات خلک رابطې کوي. نو بس صرف دغه یو میسج مو دی چې پیر صاحب سره رابطه کوي نو دوی په نمبر کوي. دا نمبر ووایي جی 0316 97 61 414 97 61 414 جی جی. تاسو چې څنګه ټوله ویډیو واورېده بس زموږ صرف مقصد دا دی چې د خپل بالکل د مسلمانانو وروڼو اصلاح وشي، غلطو خلکو په لارو دې نه ځي. دې لپاره موږ زبردست زبردست به دې سره مونږ تاسو نه اوس اجازت والو. د الله په امان.